اوم سپارہ 12 رکو، سورہ انعام 6 رکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر به الذین یر ورک پدے قرآن سرا اغو خلق یخافون چدی یریگی ان یحشروا الى ربهم چدی برا غنڈیگی خپل رب تا لیس لهم من دونه ولی نشتا اللہ نہ سوا دوی سوک حمایتی ولا شفیع و نسوک سفارشی لعلهم یتقون لپار دی چدی پریزگارشی ولا تطرد الذین او تملر کوا اغا خلق یدعون ربهم چبلنا کوي خپل رب ته بالغداوة والعشیه په وخت سحر او په وخت ما خام کی یریدون وجهه دوی الله رضا غواړي ما علیک من حسابهم من شیء پتا باندې د دوی حساب سنشته وما من حسابک علیهم من شیء او نه په دوی باندې دستا حساب نسشتا فتطردهم فتكون من الظالمین کته دوی لزان نه لري کې نو تبا دا کار به د انصاف نه ډیر باید شي وکذالک فتنا بعضهم ببعض او دک شانتی مونږ دوی فتنې ته واچول بعضې د دوی په بعض سره لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم لپاره دي چې دوی وایي دا محتاج مسلمان هغه دی چې الله احسان کړی په دوی باندې من بیننا زمونږ په منځ کې الیس الله باعلم بالشاکرین آیا الله خ علم نه لري حق منونکو باندې یعنی خ علم لري و اذا جاءک الذین هر کله چې تا خواته راشي خلق یؤمنون چې ایمان والدي بآیاتنا زمونږ په آیاتونو باندې فقلت ورته فرمای سلام علیکم سلام دی پتا سو باندې كتب ربکم علی نفسه الرحمه الله په خپل ذمه کرم رحمت لازم کړی انه بشک شان د من عمل منکم سوء سو کوم چې عملو کې ستاسو کې د بدګړې به جهالتن پنا په سرا ثم تاب من بعده بیا دین رست توبه باسی و اصلح اوزان صحیح کی فانه غفور الرحیم بشک شان د غزاد بخون کا مهربان دے وکذالک نفصل الآیات او دکشان مونږ تفصیل سره بیان او آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین او لپاره دې شخکاره وګرځي کی د مجرمان لار